دا کوم حدیث دویم نمبر ارتیام امام طبرانی په طبرانی کې دا حدیث مبارک روایت کړی او دام روایت ته ابا هريره نه رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سو فرمایل دا حدیث واوري حضور مبارک فرمای کوم یو انسان مال د شپږو شیانو ضمانت راک د څو شیانو د شپږو شیانو نبی علیہ السلام فرمای اکفل له بالجنه معمولی انعامم نه دی کنه دغه انسان له ذمہ داری ورکوم په جنت باندې چې دا به جنت لذي او بیا د رسول کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ذمہ داری چې په مخلوقاتو کې د رسول الله مبارک نه باندې ذمہ داری د چانشت خپل حضور مبارک فرمای اکفل له بالجنه بس شپږو شیانو ذمہ داری د مال راکا زدلا په جنت باندې ذمہ داری ورکوم هغه شپږ شیان پیغمبر علیہ السلام فرمایلی الصلاة والزکاة والامانة والفرج والبطن واللسان رواه الطبرانی دغه شپږ شیان دي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اول نمبر په منځ باندې مال ضمانت راکړه چې نبی پریوي مان جنت وخت قیامت پورز باندې جنت بدر کوم څومره لوی سیس والزکاة دویم نمبر پیغمبر علیہ السلام فرمائی په زکات باندې مال ضمانت راکړه چې په زکات کې بچون چرانه کوي زکات بزان د پاره تاوان نه غړي زکات ته ببانه نه جوړي زکات به کم نور کی پورا به ور کی او په کولاو طبیعت باندې به ور کی او د الله د رضا لپاره به ور کی زکات ضمانت را راکړه چې هر کال به ور کی نبی علیہ السلام فرمای اکفل له بالجنه دغه انسان د پاره زه د جنت ذمہ داری ورکوم داخله کی بدا انسان جنت تا اور دریم نمبر فرمائی والامانتو نبی علیہ السلام فرمائی امانت ضمانت مال راکړه چې کله تا سره امانت کې خو دی شي پاغه کې خیانت مکړه نبی علیہ السلام فرمائی اکفل له بالجنه زستاله د جنت ضمانت ورکو څلورم نمبر فرمائی والفرج شرمګاه تا چې کومه شرمګاه ده هغه په حلاله طریقه باندې چې هغه د نکاح طریقه ده کده زنانه ده کده سړی د دواړو لپاره نکاح ده په نکاح طریقه باندې استعمال کړه نبی علیہ السلام فرمایي د خپل شرمګاه حفاظت وکړه غلط طریقه باندې می استعمالوا ته د خپل شرمګاه حفاظت وکړه نبی علیہ السلام فرمایي اکفل له بالجنه څلورم نمبر زستا د پاره د جنت ذمہ داری در کوم نبی علیہ السلام بیا والبطن خېټه کې حرام ما چوا څنګه چې مونږ استاد یو د جمعې مخکې موضوع خېټه کې حرام ما چوا نبی علیہ السلام فرمایي مال ضمانت راکړه چې ته بخېټه کې حلال اچي محبوب علیہ السلام فرمایي اکفل له بالجنه دغه انسان لم ز په جنت دخول باندې ذمہ داری ورکوم چې دا انسان به جنت لذي او شپږم نمبر واللسان پیغمبر علیہ السلام فرمایي مال د جبې ضمانت راک دا غلطه مخوزوا په دې باندې غیبت مکړه په دې باندې چغلخوري مکړه په دې باندې چې دی غلط بیانی مکوا په دې باندې پچا باندې تهمت ملګوا په دې باندې ګلم گلوچ کنزلي وغیرہ مکوا په دې باندې نور څه आवाज نعوذ بالله موچ ته بلا ضرورت لسان دې من ضمانت راکړه نبی علیہ السلام فرمایي د زکات د ادا کولو ضمانت راکړه محبوب فرمایي د امانت کې بخیانت نکړي ضمانت راکړه محبوب فرمایي د شرمګاه حفاظت راکړه د خېټه به حرام نه ساتي حفاظت راکړه د خپل زبان حفاظت دغه شپږ شینا محبوب علیہ السلام فرمایي اکفل له بالجنه دغه انسان لزه په جنت باندې ضمانت ورکوما قیامت پورز باندې چې زما په امت کې ما سره داسې انسان ملوشي لاس نه به نه سماو جنت ته به داخلوم پیغمبر علیہ السلام فرمایي مونږ تاسو د ډیرو شیو ضمانت خلکو لورکو د دې غول نور کی خدای پاک جل جلاله خالق کائنات ته ضمانت غواړي تا ور کړی چلته دی وجنه زکات ته تاوان مې